د پاکستان په پیسو باندې او د پاکستان په باره کې به رای همواري خو مجال دی چې د غزه نوم والي نه په امریکا کې اغستې شي او نه په برطانیه کې اغستې شي او نه چېرته اغستې دی او دغه رنګې د پاده دغه یو میر دی د انګلند لندن صادق نومې دی مسلمان دی وای دی میر شو هغه هم چې تقریر کوي نو نوم نشي اغستی خو بل طرف ته د برطانیې وزیر اعظم هم په فلسطینیانو خفه دی او بل طرف ته کلاړي چې هغه جینۍ ده هغې لبه ګټلې ده ناپې هم خفه ده او بل طرف ته فلیټیلا چې رادنه سویډن یو جینۍ ده هغه وایي آی ام فلان فرام سویډن اینډ آی ام کیپچرډ بای د اسرائیلي فورسز زه یې نیولې یم سویډن حکومت ته پکار دی چې زما تپوس وکړي هغې جینۍ هم دا کار کړی دی مطلب که ته یې نه کې او بل چې دې ته وایي غزه مارچ شروع شوی دی تمامې دنیا نه چې دغه نه د مصر ته یو ځای کېږي په مصر کې عریش ته هلته یو ځای شوي دي د لیبیا نه د افریقې نه او د مختلفو ملکونو نه راخلاص دي او یو جلوس جوړي چې موږ رفع بارډر ته ځو نو زما ستا پکې څومره رول دی دې ته هم چې لکه ستا فکر وي چې زما ستا رول په دې کې دغه خلق دی چې په هغې کې هغه د دین نه بغیر دا کار کوي د هغې د دې د ظلم خلاف او د انصاف سره همدردي ده نو هغه دا کار کوي نه هسې نه چې ما ته ډېر زیات وروستو پاتې شو یا بیا وروستو خفه یو نو چې دا ستا دا کسانو دا ویکنس ستا ته معلوم وي نو وایي چې دا دومره کارونه چې وشو نو وایي ما تا څه وکړو نو یو څو کارونه دي چا به کول غواړي نمبر 1 قوت ایمانی میں اضافه دا زما ستا فرض دي وی څنګه وی قوت ایمانی میں اضافه دا ده چې موږ خپل کامیابی په الله تعالی ورواړو د الله تعالی سره خپل ربط مضبوط کو او دا کومې غلطۍ چې موږ کړي دي لکه شهباز چې د ټرمپ صفت کړی دی یا چې زمونږ حزب اختلاف لیډران تللی دی او د امریکې سفارتخانه کې د هغې د ظلم حمایت کړی دی او یا دا چې مونږ دوه کارونه داسې کړي چې لکه مونږ وایو چې خدای خفه کو په څه طریقه یو کار مونږ دا کړی چې مونږ سرکاري ملازمینو له 6% اضافه کوو او د هغې مشر له 600%. د دې نه بل غټ ظلم شته چې د سینټ چیرمین له ته په بجټ کې 600% چې او چې بیا 10 کړه که نه هم د دې په وینا به د شابه نو چې او 600 څومره فرق دی نو چې کله ته په حکومتي لیول باندې دومره ظلم شروع کې نو الله تعالی اپنا سرپرستی کا ہاتھ آپ سے کھینچ لے گا یو دا دویم نمبر چې کومه غلطي مونږ کړې ده چې په سینټ کې مونږ یو بل وس د دې نه پاس کړی دی په سینټ کې په هغې بل کې دا دي چې د 300 کالو نه کمې نه به واده نه کوي او په شریعت کې دا دي چې کم خلق پوټنټي کم خلق دغه شي ځوانۍ ته ورسي او هغې کې پوټنسي راشي نو دی آر الاؤډ هغه په نکاح په دغه کې به رشته کې به راځي دا ته اوس خدای له به پرځولو ورځې د هغې نتیجه به څه درې صفتونه الله په انسان کې ایښي دي دا د انسان د ګروت دپاره ضروري دي یو ته هنګر وی وږیوالی که خلق وږی کېدی نه او ډوډۍ یې نه خوړی نو څنګه به روغ بوټ ګرځېدل دا خو ځکه چې هنګر راشي دی خوراک کوي د خوراک نه پس د نیوټریشن کېږي او دی بیا غټیږي لویږي دویم چې دی هغه ارش ټو ډامینیټ دی ارش ټو ډامینیټ دی ته وایي چې زه مشر شوې نو زه هم زه مشر شوې ته وایي زه مشر شوې دی وایي چې زه مشر شوې جو ټول خلق لګیا دی په هغې کې ایکشن اخلي او پبلک سره ډیلینګ کوي غم او خاده یو لاس نیوه نه پرېږدي چېرې هسې نه چې دی رانه په مشرۍ کې مخکې شي او دریم نمبر پورټنټ جذبه چې د 6 دی جنسي جذبه د مخالف 6 ته رړه کېدل هغې سره واده کول دا یو جذبه ده چې دا فرایډ غونته کې شیطان ویلي چې ټول نه مضبوطه جذبه ده چې کله ته په دې پابندي ولګې نو یو جینۍ د 16 سال ده او یو هلک دی د 17 سال دی او د هغې ښه د نکاح سیسټم برابرېږي او موږ وله نکاح کولی شو خو دلته حکومت وایي چې جیل ته به ځئ نو بیا به څه کو نو ثنا یوسف یوه جینۍ وه د چترال وه ټیک ټاکره وه نو هغه د 16 سال وه نو هغه بل هلک پسې فیصل آباد نه راغی نو څه چلو شو وایي نوي شته نو بیا به دې ولي نو یا به اجازت ورکې که ته د مغرب سره سیالي کې نو په مغرب کې خو هغوی اجازت ورکړی چې هلکه جینۍ د یو بل سره خوشحاله نو قانون ورته څه نه وایي نکاح باندې پابندي ده خو په فری سیکس باندې پابندي نشته نو که له هغې ته پکې وخت دی نو نوره فحاشي به شي نو دا د ګناه یو کار موږ په حکومتي لیول کړی دی
نو اسې نه چې الله زمونږ نه په دې خفه شي. یو طرف ته مونږ په سود کې اخته یو، بل طرف ته مونږ د نکاح په حواله باندې د اسلام خلاف دغه وکړو، او بل طرف ته مونږ د فحاشي دا چې وایي PSL ورته وایي، دا پاکستان سوپر لیګ دی، PSL میچ چې وشو نو وایي دومره د فحاشۍ ډانس سکاو چې انصار عباسي یو دغه دی، انصار عباسي هغه یو صحافي دی، هغه په وجړل چې خلقه تاسو څه کوئ، خدای پاک د ځان نه خفه کوئ. نو موږ لا پکار دی چې په دې سوزونو نظر ساتو چې اسنه الله زموږ نه خفه شي، ځکه دغه 15 دغه ګټې چې موږ کړي دي دا خالص د الله په نصرت باندې شوي دي او د دې خلقو په جذبه باندې شوي دي چې د دې په زړه کې د شهادت جذبه وه او د مرګ نه خوف نه و. نو ځکه موږ له دا خدای دا ګټه راکړه. اوس ایران څومره غټ ملک دی خو څومره بدحجو چې ټول مشران ولا وجلي دي، ټول شهیدان کړي دي او زمونږ یو کس نه دی مړ. نو د دې نه بله غټه خبره شته چې الله زمونږ سره او بله خبره دا ده چې مونږ د الله احسان منو، نو چې تکبر ونه کو عاجزي وکړو. مودي تکبر کاو، مونږ عاجزي کوله، مونږ دعا غوښته خدای مونږ له ګټه راکړه. نو اسې نه چې په تکبر کې دور اخوا لاړ شو چې الله را نه خفه شي. نو دویم سټپ مونږ له دا پکار دی چې مونږه د احسان مندۍ او د عاجزۍ اظهار وکړو. درېیمه خبر دا چې دا جنگ په څه وشو، نه په لوړ شوی دی، نه په توره شوی دی، نه په ټوپک شوی دی، دې ته سایبر ټیکنالوژي وایي. نو سایبر ایجادات چې هغې د هغې هغه ټول سیسټم جیم کو، نو چې خپل نوجوانان په دې باندې دې طرف ته توجه ورکو چې زموږ نوجوانان دغه علم حاصل کړي، په دې علم کې PhD او ایکسلنس حاصل کړي چې موږ په دې لیول باندې ټولې دنیا ته شو کو چې موږ کولی شو په موږ په پاکستانیانو کې ټیلنټ شته. یو بله خبره دا ده چې ټول خلق لګیا دی د اوبو حفاظت کوي، او هغه لکه ایون افغانستان هغې د خپل ابي وسایلو حفاظت دپاره ډیمونه جوړوي، خو پاکستانی قوم دی چې ډیم یې بدې شي او یې کوچا کالاباغ ډیم جوړ کړو نو زه به یې په دغه باندې په بم باندې الوزوم، او هغه پارټي د خلکو ډېره خوښوي چې هغه ډیم نه پرېږدي. نو وایي چې دا رویه خپله به بدل کړو کې آینده جنګونه و بیا په اوبو باندې اوبو به ختم شي. نو یو بل موږ د دې نه دا سبق والو چې موږ او بله ده چې زموږ دپاره پوزه مسله چې دا کشمیر دی، موږ په کشمیر کې ګټه کړې ده. اوس په کشمیر کې په LOC باندې د هغې پوسټونه موږ قبضه کړي دي. د خدای امداد زموږ سره دی. هغه مسلمانان به د خدای ډېر بدې شي چې د بېغیرتۍ مظاهره کوي او مودي ته مودي جي وایي، او هغه مسلمانان چې په کشمیر کې دي او د پوخانه غذا کوي او د یره پړه کې نه راځي، د افتخار ګیلاني دي چې دا لیکل کوي او دا دی چې په دې دغه کې د افتخار ګیلاني مخکې چې شهید شو کشمیر والا جماعت والا ګیلانی سید علی ګیلانی غونته کې خلق دغو د جرأت ته به حیران شي. هغه خلکو چې قربانۍ ورکړي دي، بیا د انډیا مسلمانان چې 20 کروڑ دي او 60 ښکته نیولې، نو کله په آسام کې وباسي، کله په دغه کې وباسي، او چې تاسو کله ولا جمعتونه په مندرونو کې بدلی. دا ولې چې د جهاد جذبه نه، نو وایي چې موږ ټولو له پکار دي چې د کشمیر مسله بار بار ژوندۍ کو، بین الاقوامي ته ور ژوندۍ شوی. دا ټرمپ وایي چې زه ولا په کشمیر باندې روغه کوم، دا اسې نه وایي، دا ستا قوت لیدلی چې دا زما ستا نه هیر نشي. او بله دا ده چې د پاکستان نظریه ده، دا یوازې جغرافیه نه ده، دا پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله ده. د دې نه خپل نوی نسل خبر کو. نو وی دوه لیټریچر به تیارو، یو ته تدریسي لیټریچر وای، نو چې چا سکولونه دي د چا شاګردان دي چې هغې په دې مضمون باندې پوه کو چېرې دا پاکستان په کومو قربانو جوړ شوی دی، دا د مدینې نه پس دویم سټیټ دی، او الله تعالی داسې ښکاري اثار داسې دي چې الله تعالی د ده نه سکار اغستل غواړي. د دې وجه نه تبلیغي جماعت مولانا الیاس په دې ایریا کې راغی، دې وجه نه اقبال په دې ایریا کې راغی، د دې وجه نه مولانا مودودي په دې ایریا کې راغی، په دې وجه نه ډاکټر قدیر په دې ایریا کې پیدا شو. دا به داسې نه، دا به د الله څخه منصوبوي، ناستانه سکار اغستل غواړي. وی بیت المقدس اول چا آزاد کړی؟ حضرت عمر صاحب آزاد کړی. وی بیا چا آزاد کړی؟ بیا سلطان صلاح الدین ایوبی آزاد کړی. درېیمه پیره شاید چې پاکستانی ته د امام مهدي ملګری شي ته آزاد کې. نو چې خپل قوم ته دا نظریه وښیې چې زمونږ په نیز باندې دا دي، ځکه چې دغه چې دی زمونږ یو فوجي دی، هغه وایي مالی ټریننګ له زه لاړم اردن ته د پایلټۍ، مالی کمره راکړه د یهودي سره، هغه اسرائیلي و. نو ما ورته وایي چې دا رانه لر کوي. نو ما ته وایي چې ولې؟ وایي چې زما په پاسپورټ کې لیکلي چې مونږ اسرائیل نه منو، نو تاسو د ولې رومیټ کړی؟ نو هغه ما ته وایي چې هغې یهودي سوال کړی و چې ما را پاکستاني سره کوي.
نو دی وی دا فوجي پاکستانی خو یو دی بل فوجي دی نو نر دی نغې ما چې دا خو بې غیرتي ده چې د زه خوښ یم او لکه زما دی نه خوښ نو دی راشي جو معلومه به چې څه وی په کمره کې مونږ ویلې په یو ډمبۍ ورځ 2 ورځې خو د یو بل نه څه لرې لرې وی بیا مونږ یو بل ته لږ نږدې شو نو ما چې به مونږ وسکو نو ما به د هغه پیسې ورکولې وی ما ورته ضرور یو تپوس ته نه وکم وی څه چې تا زما دا انتخاب ولې کړی هغه وی مونږ په سکول کې وی زمونږ د سکول نه مخکې مدرسې د دې د یهودیانو مدرسې خپله په مدرسه کې په سکول کې مونږ ته دا سبق ویلی دی چې ستاسو واحد دشمن پاکستان دی دی مونږ ته ویلي او د هغې دلایل دي د هغو سره ای که مونږ وال خورو نو د پاکستان د لاس نه خورو وی مونږ داسې ناسو وی مونږ په پنسل لیکل کول وی پنسل یې راواغست وی ما ته یې وی چې دا پنسل نه دی تم یہ پنسل بھی نہیں بنا سکتے یہ بھی تم چین سے منگوا رہے ہو ودے رہتے ہوئے لیکن تم نے ایسا ایٹم بم بنایا ہے جو دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے وی منگ دیتا حیران یوں تمہاری پاس ایسی ٹرین فوج ہے جو کسی بھی مسلمان ملک کے پاس بھی نہیں ہے ایک طرف تو تم پینسل بھی نہیں بنا سکتے اور ایک طرف تم قرض پر قرض لیتے ہو اور دوسری طرف اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیت دی ہے اس لیے ہمارا یقین ہے کہ ہم مار کھائیں گے تو تمہارے ہاتھ سے کھائیں گے فوجي ما بیا قسم وکړي ما ته بیروني ملک بیا دغه میلاوېدو سټې دا ټول فوجیان زموږ مشران چې دي کیاني وغیره چې دي دا ټول تلي بالته وی ما چې زه خو نظم زه په دې ملک یم ځکه دا مدینه ثاني ده او خدای را دې نه څه کار علي ځکه چې دغه فلسطیني ما د سترګې رڼا کړې نو چې دا سترګې د خپلو کشرانو رڼا کوي تدریسي لیټریچر په سکولونو کې تحریکي لیټریچر په خپلو کورونو په جماعتونو کې کوشش وکړي چې قوم ته دا احساس وي چې موږ یو خاص قوم یو یو خاص ملک یو خدای پاک د یو خاص کار دپاره پیدا کړي یو الله دې دا خاص کار زموږ نه والي او الله دې په خپل در کې قبول کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین